مشترک کورونو کې قرباني مسله څه ده؟ دا ډېر اهم مسله ده د پښتنو دپاره، ځکه اکثر یو ځای خلک اوسېږي، بعض وخت کې پلار او بچي اوسېږي، کله داسې اوسېږي چې مثلا یو سړی دی خو ماشاءالله 4 غزې کړي دي او د هر یو پوره چې کوم دی یو د جومات صف دی، ښه مزېدار 4 صفه ده چې کور کې ودرېږي نو پوره جومات دي، یا 3 ښځې کړي دي او 2 بچي دي او 3 بچي دي یا 4 ښځو نه دي یا 15 یا 12 بچي دي. نو اوس به دا څه کوي؟ یا بعضې کسان د رونو سره اوسېږي، د رونو بچي، بعض پکې د رونو هم اوسي، بهرحال اجتماعي کورونه دي. قرباني به څنګه کوو؟ یو هلک نه تپوس وکړي ماشاءالله خداداد کې، کوشي بازار کې، سخانه کې، صدر کې، ډینس کې غټ دکان دی، هلکه ته قرباني کې نه ځي؟ ښه داسې نه ځي، ولې نه کې؟ وایي زما پلار یې کوي که نه. نو ورته پلار چې د سهار ناشته کوي ته ناشته کوې که نه؟ وایي یو جي زه خو ډبل انډې خورم، ځان نه بیا ډبل انډې خوري، بیا دلته چې راشي وروسته چې کوم دی چاټ والا سره بیل ولاړې، بیل چاټونه خوري، اخو د پلار خوریم نه، او دغه رنګې منتو والا ته بیل ولاړې او دلته چې کوم دی هندوانو والا ته بیل ولاړې، نو دغه رنګې د قربانۍ کې هم ځان الله ته بیل ودروه که نه. ها که ستا پلار ستا حصه کوي بیا صحیح ده، که ستا پلار ستا حصه کوي، یا ته غریب یې مثلا پلار سره اوسېږي خو مال د سره نشته، ته شپاڼې څه چې راځي بس پلار دله جوبونه د چرسینو په شان چیکۍ ټولې د نه اوباسي، نو بس خو تا سره څه نشته دی نو بس بیا د باندې قرباني هم نشته دی. چې پلار د نه یو ځل پیسې واغستې او دوکان یې د نه قبضه کو، بس بیا صحیح ده همدغې ته کښېنه، بس صرف دا منتو پکې خوره او دلته دا چاټ خوره او بس بیا د باندې قرباني نشته. خو که تا سره جدا پیسې وي، اوس هلکان هم ډېر رواني ایزي پیسه اکاونټ یې په هغې خو پلار پوهېږي نه، یاره موږ سره کوم دي پیسې، دا یو موبایل دی کتې الې والا، دا موبایل ته ته راواله او زه درته ویچل ښیم چې دې کې څومره پیسې دي، او پلار خو یې نه پوهېږي، په هغې کې ایزي پیسه اکاونټ وي، جهیز اکاونټ وي، میزان اکاونټ وي. نو که ته ځان له بیل اکاونټ ویستی دی او پلار له قرباني نه کوي، بعضې پلاراني بچي لکونه روپۍ ګټي او دا به صرف یو چیرې راولي، یو ګډ راولي، وایي دا د ټولو د طرف نه. څنګه د ټولو د طرف نه؟ دا خو داسې نه ده که. او بعضې پکې لږه ګزاره چې کوي نو هغه زه بیا سنډا راولي، وایي زما بچي ښه دي، ته ورته سوی سی به کې بس میسو ته موږ نه ګورو، ډېر غټ سنډا مې راوستی په 2.5 لکه روپۍ باندې. نه که نه بچي دي څو دي؟ وایي باجي مې خدای لري 12 دي، ټول کار کوي. ها الحمدلله ټول کار کوي. نو په سنډا کې 12 سیسې څنګه کې؟ بیا به 2 سنډاګانې راولي. داسې ده که نه ده؟ په دې خبرې باندې پوهېږي چې بچي بالغ وي او مالدار وي نو په هر بچي باندې خپله قرباني ده. که پلار یې وله نه کوي دا به داسې نه وایي چې مال یې پلار نه کوي، نو داسې خبرې مه کوه. داسې خبره فلم له چې ځې پلار دې فلم له بوځي، دا موبایل چې د آیفون اغستی دا د پلار اغستی دی، د 2 لکه روپو آیفون اغستی شي، د 100,000 روپو یو حصه قرباني نشي کولی، او ستا په مال کې چې ستا دومره واک نه چلیږي نو ته خو ډېر فضول کس یې. چې د 100,000 روپو ستا واک نه چلی په لکونو روپو کې نو ته څه شی ځان ته سوچ وکړه، هسې پردې مزدوري ځان مه په عذابوه. د دې وجې عزتمندو ځان تکړه کوي. پلار سره چې ته په جګړه نه شي چې مفتي صاحب راته دا مسلې ویلې په بډې ورته ونه وایي، موږ پسې چېرته رانه شي. نو بهرحال عزتمندو ښه په ادب سره، ښه په احترام سره، دا خو ګپ شپ انداز کې ځکه تاسو ته زه وایم چې ستاسو دا خبرې لږ ذهن کې کیني او پوه یې پې شئ.